هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اولنا د الله تعالی دا سنت دی چې هر یو انسان چې دنیا ته راځي د یو طبي عمر نه پس هغه وفات کیږي، خو یوازې د حضرت عیسی علیه السلام وجود دی چې بعضو خلک د ده وفات مشکوک ګڼلی دی او هغه په دې شک کې ناست دي چې هغه د 2000 کالو نه ژوندی په اسمان ناست دی او آخري وخت کې به راځي. خو د قرآن شریف او د حدیثو نه په واضحه توګه دا ثابته شوې دی چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی. نن به انشاءالله په دې موضوع باندې مونږ خبرې کوو او په دې پروګرام کې چې ما سره کوم مېلمانه دي د هغوی د راتګ نه ډېره مننه. د هغوی تعارف تاسو سره کوم. اول عبدالله جان صاحب امیر مقامی پېښور، دویم ډاکټر محمد علي صاحب امیر ضلع پېښور او مکرم ارشاد احمد خان صاحب مربی سلسله. اول په دې باندې مونږ خبره کوو چې براهین احمدیه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د مسلمانانو دا رسمي عقیده بیان کړې دی چې حضرت عیسی علیه السلام په اسمان باندې ژوندی ناست دی، خو بیا د هغه نه پس د ده دعوه چې حضرت مسیح یعنی عیسی علیه السلام وفات شوی دی. نو که دې باندې تاسو رڼا واچوئ عبدالله جان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د مذهب په تاریخ کې دا خبره ډیره څرګنده ده چې هر یو مسلح راغلی دی، رسول راغلی دی، تر څو پورې چې الله تعالی هغه ته واضح حکم نی ورکړی د یو مخصوص عقیدې په باره کې، هغې همیشه دپاره چې کوم وروستنی شریعت دی د هغې نه وړاندې چې کوم شریعت تېر شوي وي په هغې باندې عمل کړی دی. دارنګې چونکې په امت کې دا خبره دونه زیاته راسخه شوې وه په عقیده کې چې عیسی علیه السلام پاس په اسمان ناست دی. براهین احمدیه هغه کتاب دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په 1888 کې لیکل شروع کړي او د دې کتاب مقصد هغه وخت دا و چې هندوستان کې هغه ټایم عیسایان موجود وو او ښه په زور او شور سره پوره خپلو طاقتونو استعمالولو سره لګیاو پادریان د عیسائی مذهب پھیلاولو کې کوششونه کول. بلخوا آریه سماج راویښ شوی، بلخوا برهمو سماج میدان ته راوتی و او هندوستان د دې ټولو مذهبونو یو اکھاړه جوړه شوې وه. د اسلام حالت دا و چې هغه ټایم دی مسلمانان چې علمي لحاظ سره او سیاسي لحاظ سره ډیر زیات کمزوري شوي وو او په میدان کې هیڅوک نه و چې مقابله یې کړې وی د دې دونه ډېرې حملو چې په اسلام باندې کېدې. دغه وخت حضرت مسیح موعود علیه السلام را پاسېدل چې هغه ټایم دی صرف د مرزا غلام احمد قادیانی په نوم باندې مشهور و. دغه ټایم د هغې د مسیحیت دعوه نه وه، د مهدیت دعوه د هغې نه وه. یو عام عالم د اسلام په مقابله دپاره راووتو میدان ته. دا کتاب یې لیکلو په 4 جلدونو کې او په دې کې دا چیلنج ورکو که چا هم د دې کتاب یو دلیل مات کړو د خپل الهامي کتاب په مدد سره نو زه به والله 10,000 روپۍ انعام ورکوم. د هغه ټایم 10,000 روپۍ انعام. او په دې کې څو دې کتاب کې صرف دو چې الله تعالی چې دی دا
ژوندی خدای دی، معبود دی. اسلام چې دی دا ژوندی مذهب دی او نبی کریم محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم ژوندی رسول دی. په دې د دې درې خبرو په صداقت کې هغې دلایل ورکړو او د دې دلایل د ماتولو لپاره چې دی دا اشتهار ورکړو چې زه به دا چیلنج ورکړو چې زه به دونه انعام ورکوم. دې کې ټول د قرآن مجید په حوالو سره دا خبرې ثابت کړې شوي دي او اخره کې هغې دا خبره کړې وه چې زه د دې صدای مجدد یم او دې خبره دپاره مامور شوی یم چې زه د اسلام چې دا کوم مشکلاتو کې راګیر دی د دې مشکلاتو نه دا رابار کم او دې له برې ورکم او دا همغه چې کوم هغه یو روایتن رسمنه کوم عقیده وه هغه دا په اخره کې یو دوه جملو کې دا بیان کا چې د دې کار سر رسول ته او احسن طریقې ته سر رسول لپاره به حضرت مسیح واپس راځي. دونه اشارتن دا خبره شوې ده. لیکن کله چې 1890 کې الله تعالی دوی ته د وحی په ذریعه دا اطلاع ورکا چې مسیح اسرائیلی چې دی هغه وفات شوی دی او هغه راتلونکی مسیح چې کوم دی هغه ته نو بیا دی د دې عقیدې د پھیلاولو لپاره د دې عقیدې په ډیفینس کې کتابونو لیکل، اشتهارات شایع کړل، مباحثې وشوې، تقریرونه وشول او د مناظرو طرحه دا خبره ورسېده. د دې سلسله کې حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام ټول نه آګاهو 3 کتابو لیکل: فتح اسلام، توضیح مرام او ازالہ اوهام. په فتح اسلام کې خو صرف دا خبره ظاهره کا چې ما ته الله تعالی الهامن دا ویلی دي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی او هغه راتلونکي چې کوم پیشګویي ده موعود مسیح چې کوم دی هغه ته دې ته دا پوره اندازه وه چې دې خبرې به ډېر سخت مخالفت کېږي او هم د مسلمانانو طرف نه به لومبی زیات مخالفت کېږي. ځکه نو دې एकदम دا اشتهار ولیکلو چې زه د هندوستان عالمانو ته دا درخواست کوم چې زه دا چې کوم خبره ما وکړه د دې د وضاحت دپاره زه نور 2 کتاب لیکم او دا درخواست کوم چې تر څو پورې دا کتابونه تاسو نه لوستي نو تاسو مخالفت کې څه ویل یا کول نه ځان بچو ساتئ. ځکه که یو ځل تاسو زما مقابلې ته راغئ د انسان دا فطرت دی چې په یو څیز باندې په مخالفت باندې لو تړي نو بیا ډېر په مشکل هغه واپس کېږي خپلې لارې نه. نو دی توضیح مرام او ازالہ اوهام ولیکل او په هغې کې وضاحت سره دا خبرې بیان کړي چې ګورئ د قرآن مجید په روح سره عیسی علیه السلام وفات شوی دی. د قرآن مجید د 30 آیاتونو نه دا خبره ثابته کا چې د دې آیاتونو په روح باندې په دې باندې تاسو غور وکړئ، د دې آیاتونو تشریح وکړه، د هغې حوالې د احادیثو نه او د علماء سلف چې کوم دي د هغې نه د هغې په حوالو سره خبره وکړه چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. دغسې د لفظ توفي باره کې یو جګړه پیدا شوه چې دا پوره اخیستل دي که دې نه وفات مطلب دی. نو د توفي د قرآن مجید نه 23 آیاتونه داسې پیش کړل چې توفي لفظ پکې استعمال شو او هغې د هغې مطلب دا چې د دې کله چې الله تعالی فاعلي انسان مفعولي نو د توفي د لفظ چې کوم معنی ده هغه بغیر د قبض روح نه او نور کېدی څه نشي. نو دا هغه ټول چې کوم نیک مو صاحب دا معنا دا غوښتل وضاحت چې څه وجه وه چې حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام خو اول رسمن چې کوم هغه عقیده هغه بیان کوو بیا یې پکې داسې خبره راغله چې خپله یې د هغه موعود مسیح دعوه وکړه. نو د هغې پس منظر ټول دا چې همیشه دپاره دا شوي دي. اوسه پورې دا امت کې دا جګړه روانه ده چې رجم اسلامي سزا ده او که نه ده.
ډیر اسلامي زموږ چې کوم دی لوی سکالرز دا خبره کوي چې په سوره نور کې د رجم آیات وو ولې رستو ته آیات وویستلی شو او عمل پې پاتې شو، حالانکې د دې دونه غلطې خبرې اړو څه بنیاد نشته دی. مسله دا وه چې په تورات کې د زنا چې کوم سزا به هغه رجم و، چې کله سوره نور کله پورې نو نازل شوی په دغه سزا باندې عمل شوی دی، چې کله سوره نور راو بیا دا د رجم سزا ختمه شوه. لیکن د دې مسلې نه پوهېدو په وجه باندې اوسه پورې په امت کې په دې خبر اختلاف را روان دی. نو دا ما عرض دا کولو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام براهین احمدیه کې دا خبره کړې ده، نو چونکې دا په امت کې را روانه وه او تر څو چې الله تعالی ورته ویلي نو هغې ته د اختیار نو کله چې الله تعالی ورته وویلې نو هغې بیا دا عقیده مخکې وړاندې کا او د هغې په ډیفنس کې بله کتابونو او دا ټول ارڅه چې ما عرض وکړو دا ارڅ وشول. اصل کې خبره دا ده چې د عقیده شروع د کوم ځای نه شوه. د عیسی علیه السلام په باره کې خو په خپله هغه وخت کې چې کوم عیسایان موجود و د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې هغوی خو دا نه دي ویلي چې عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی دی. یو واقعه کېږي د صلیب واقعه کېږي، هغې نه پس حضرت عیسی علیه السلام زخمي حالت کې هغه یو کمره کې بند کړ، هلته یې ولې علاج وکړو، درېیمه ورځ پس هغه پاسېد، هغه سفر وکړو او په اناجیلو کې راځي چې ګلیل یا جلیل نومې ښار ته هغوی لاړل، هلته د خپلو حواریانو سره ملاقات یې وکړو او هغې کې ورته هغوی وویل چې هغوی خو ویرېده چې دا کېدای شي روح وي، ورته یېرېږئ مه، زه هغه مسیح یم. بیا ورته خپل زخمونه خیال چې کوم د صلیب په وخت کې د هغې په هغه کې میخونه ورکړی شوي په جسم کې هغوی سره کېناست او خوراک یې وکړو. په دغه هغه کې راځي چې د اوس وخت حضرت عیسی علیه السلام د دې ځای نه سفر کول نو یو غر ته وخته، غر لکه کوم خلک سوات ته تلي نو یا د ملکړ غاښې کې خیږي نو چې کله باران وي یا وریځ وي نو وریځ لاندې د غره ته پاسه وي نو هغې کې وخوته او د حضرت عیسی علیه السلام د ځان بچ کولو دپاره عیسایانو دا ورته چې هغه پاسه وخوته، دی ورته ونه وي چې هغه اسمان ته خو ورغی چې هلته خو پاسه وخوته لاړ دې ځای نه، هلته ورته وي چې داسې یو وخت به چې زه دوباره بیا پیدا کړم نو هغې حواله یې وله ورکړه او دغه شان حضرت عیسی علیه السلام دا سفر اپله شو. بیا هغې نه پس د پولوس په زمانه کې چې کله عیسایان زیات شو نو هغه یو زړه عقیده را روانه وه چې دا شان یو زبرګ یا د هغې په زمانه کې د هغې په عقیده کې د هغې یو بت هغه په اسمان ته ختلی، نو چې کله دلته دا وکتل چې دا پاسه ختلی نو هغه عقیدې له دوی د اسمان ټکې یا رنګ ورکړو او هغه اسمان ته وخېږو. نو پولوس په زمانه کې دا عقیده راله او په مسلمانانو کې دا عقیده په هغه زمانه کې راله چې کله د فیجاو یعنی چې کله بېشمره خلک په اسلام کې داخلېدل شروع شو نو په هغې کې ګڼ شمېره عیسایان چې کله راغلل نو هغوی ځان سره دا عقیده هم راړه او هغې سره سره خبره دا وه چې هغې دلته مو کتل چې بل رفع الله الیه راغلی دی چې بلکې الله تعالی هغه ځان ته راپورته کړ، نو هغې د دې نه دغه مطلب واغسته چې الله تعالی اسمان کې اسمان ته یې وخېږو. نو هغه عقیده په مسلمانانو کې را روانه شوه. بیا په دې باندې د هغې زمانې زبرګانو چې مشرانو علماو هغوی خو پې پوه خو عوام الناس یا چې کوم عام خلک د عیسایانو نه راغلي هغوی په دې خبره پوه نه شو او هغوی د دې نه د حضرت عیسی علیه السلام ژوند مراد واغسته او دغه شان د عقیده په مسلمانانو کې راله او بیا دغه شان دا تر ننه پورې د مسلمانانو کې دا عقیده موجود ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته خېژولی. بنیاد د دې خبرې دا دی حضرت مسیح موعود علیه السلام څنګه چې عبدالله جان صاحب وفرمیل د دې عقیدې په شروع کې دا حضرت صاحب هم هلته وایي چې لکه تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام اسمان ته او تاسو ټول دلته پرېښودی په تکلیفونو کې خپله د اسمان ته وخته. دا یو رسمي عقیده بیان کړی په براهین احمدیه کې د هغې زمانې چې کوم مروجه د خلکو هغه ذهن و د هغې په مطابق ورته خبره وکړه، خو هغې نه پس چې کله الله تعالی ورته په وضاحت سره ووایي او حضرت صاحب خو دا نه چې موږ ووایو چې هغه عقیدتاً عیسی علیه السلام ژوندی ګڼلو، هلته خو حضرت صاحب د هغې ذکر کړی چې رسما یو عقیده وه هغې په حساب باندې دا خبره شوې ده. نو هغې نه مراد هغې نه پس حضرت مسیح علیه السلام په وضاحت سره د حضرت عیسی علیه السلام د وفات په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی، په ګڼ شمېره کتابونو کې ذکر کړی دی.
هغه که د اسلام یا د مسلمانانو علما سره بحث کړی دی په هغې کې هم ذکر کړی دی او که هغه د عیسایانو سره هغه بحث کړی دی په هغې کې مدرس صاحب دغه عقیده د انجیل نه او د بایبل نه ثابته کړې ده چې عیسی علیه السلام ژوندی نه دی بلکې په حق رسېدلی دی او وفات شوی. حضرت مسیح موعود علیه السلام هم تقریبا د قرآن مجید 10 آیتونو نه وفات مسیح ثابت کړی دی. نو که تاسو دا آیتونه څو آیتونه د نظرینو په مخ کې وړاندې کړئ محمد علي صاحب. د وفات مسیح یا د عیسی علیه السلام د ژوند او د مرګ چې کوم مسله وه دا بنیادي طور خو د عیسایت نه راغلی ده او د هغې وجوهات ظاهر دي. عیسایان دا عقیده لري چې عیسی ابن مریم په دریو کې یو یعنی د درې خدایانو چې کوم تصور دی باپ بیٹا روح القدس پلار زوی او روح القدس په دې کې یو زوی یعنی عیسی ابن مریم او د صلیب دا واقعه چې دا چې هر کله هغه په صلیب باندې مړ شو د عیسایانو د عقیدې مطابق نو هغې نه پس ژوندی شو دوباره او بعد د هغې نه څه وخت پس واپس لاړو اسمان ته. دا عیسائی عقیده ده. هر کله چې کثرت سره عیسایان اسلام کې داخل شو نو دا قسم عقاید اسلام ته راوړه او چونکې د عیسی علیه السلام د دوباره راتګ مسله په اسلام کې هم موجود وه په حدیثو کې وه او دا مشهور عقیده وه چې په آخره زمانه کې به عیسی علیه السلام اسمان نه راځي یا به راځي نو د هغه عیسائی عقیدې ته یو خاص قسم طاقت ملو شو اگر چې د هغې ډېر صحیح تشریح د ټولو نه مخکې عیسی علیه السلام پخپله کړې ده. که تاسو وګورئ عیسی علیه السلام چې کله دعوا وکړه نو یهود علما عیسی علیه السلام لراله چې ته څنګه مسیح کېدی شي د مسیح د راتګ نه مخکې به الیاس نبی د اسمان نه راځي او دا دونه پخه عقیده وه چې سونو کالو راسې د یهود چې کوم علماو په دې باندې قایم او ملاکی نبی چې کوم اخیری کتاب دی د اولډ ټیسټمنټ عهدنامه قدیم چې ورته وایي په هغې کې دا واضح لیکلي دي چې د لوی ورځې نه مخکې یعنی د عیسی علیه السلام د مسیح د راتګ نه مخکې به الیاس نبی د اسمان نه راځي. هغه د دې خبرې تیاری کوي او اعلان به کوي چې اوس د یهودو دپاره مسایا یا مسیح راتلونکی دی. هر کله چې عیسی علیه السلام رالو نو علما ته د یو وفد په شکل کې لاړه غله او تپوس یې وکړو چې ته څنګه مسیح کېدی شي چې تر څو پورې الیاس نبی د اسمان نه نی راغلی. نو د هغې تشریح عیسی علیه السلام داسې عظیم الشان تاریخي طریقې سره کړې ده چې هغې نه د هغه د دوباره راتګ هم تشریح کیږي. دا یو دومره اهمه خبره ده چې عیسایانو یهودیانو او مسلمانانو دریو واړو مذاهب عقیدو والا دپاره دا یو اهم مثال دی. عیسی علیه السلام د دې سوال تشریح وکړه چې اسمان نه څوک نه راځي او ما نه مخکې چې کوم یحیی نبی عمده الیاسو اوس دا یو نوی خیال او هغه دا تشریح وکړه چې الیاس د اسمان نه د راتلو مطلب دا دی چې د هغه په رنګ او خو بو کې د هغه په رنګ طاقتونو والا یو انسان د هغه نوم هغه ته ورکړی کیږي. نو ما نه مخکې چې کوم یحیی نبی راغلی دی یحیی علیه السلام عمده الیاس نبی و. دا یو داسې تشریح وه چې دا یهودو ته بالکل قابل قبول نه وه او په دې کې نور مشکلات دا پیدا شو چې یحیی نبی هغه ورځو کې ژوندی و او بعضې خلک هغه له لاړه چې ته الیاس نبی یې هغه وی نه. دا یو داسې مشکل صورتحال پیدا شو لیکن موږ دپاره د عیسی علیه السلام دا فتوا او تشریح چې اسمان نه د راتلو مطلب دا دی چې د هغه رنګ خوب
او شخصیت والا یو بل انسان وي. دا هغه تشریح ده چې عیسایانو هم هیره کا او چې هر کله د عیسی علیه السلام د دوباره راتګ خبره شوه نو بیا په زړه عقیده باندې د یهودو په عقیده باندې عیسایان هم قایم شو چې اسمان نه به عیسی علیه السلام راځي په آخرو ورځو کې، او مسلمانانو هم دا عقیده قبول کا او مسلمانانو هم د هغې په چې ورته وایي دیکا دیکي کې چې اسمان نه به عیسی علیه السلام راځي. اوس په آخره زمانه کې د یو انسان یا د یو مصلح یا د یو نبی د راتګ پیشګویي په اسلام کې هم وه، هغې سره دې خبرې ته ډېر تقویت ملو شو. نو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوا وکړه نو بالکل هماغسې څنګه چې 2000 کاله مخکې عیسی علیه السلام تشریح کړې وه چې اسمان نه څوک نه راځي، د هغه په طاقت او رنګ او خوبو کې د دې امت یو انسان الله تعالی ول د مسیح خطاب ورکو او دا استعاره ده. دا یو داسې تشریح وای چې مسلمان علما اهل حدیث او د مختلفو فرقو چې کوم ملایانو ای دا بالکل وی دا څنګه کېدی شي. هغې نه پس حضرت مسیح موعود علیه السلام دا خبره واضح کول شروع کړ چې ګوره کم ابن مریم په فلسطین کې راغلو یو عام انسانو د خدای رسولو د خدای نبیو، او څنګه چې د خدای نبی او رسول په کم لار باندې دنیا ته راځي او وفات کیږي هغه هماغسې د انسان په شکل کې دنیا ته راغلی او وفات شوی. دې نه پس دا بحث شروع شو او بیا مسیح موعود علیه السلام په خپل کتاب ازاله اوهام کې د قرآن کریم د 10 آیتونو نه دا خبره واضحه کا چې عیسی علیه السلام د نورو پیغمبرانو پرنګ یو پیغمبرو او وفات شوی دی. په هغې آیتونو کې د ټولو تشریح یا د ټولو ذکر کول خو دا وخت ممکن نه دی، خو د ټولو نه اهم آیت چې دی دا د سوره مائده که څوک یاد ساتل غواړي نو ډېر اهم آیت دی. د سوره مائده چې کوم آیت نمبر 118 دی دا یو داسې ډایلاګ دی یا داسې یو مذاکره ده چې د هغې منظرنامه دا ده چې د قیامت په ورځ به دا یو تمثیل ورته وایي یا یو مثالي کیفیت دی. د قیامت په ورځ به الله تعالی عیسی علیه السلام ته وایي چې انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين، تا خلکو ته وی چې ما او زما مور نه خدای جوړ کړي، نو هغه به ورته وایي چې دا څنګه کېدی شي، زه کله دا حق لرم چې دا خبره وکم، ما چې څه ویل تا ته پته ده. او بیا به هغې کې یو داسې جمله هغه ووایي چې فرمایي وکنتو علیهم شهیدا، زه په هغې باندې ګواه ومه یا نګران ومه، وکنتو علیهم شهیدا ما دمت فیهم، تر څو پورې چې زه هغې کې وم، فلما توفیتنی، او هر کله چې تا زه واغشتم تا مال وفات راکو، توفیتنی تا مال وفات راکو، كنت انت الرقیب علیهم، هغې نه پس ته د هغې نګران وي، وانت علی کل شیء شهید. د دې نه دا مطلب دی چې عیسی علیه السلام دا اقرار کوي چې زما امت کې چې کوم بګاړ یا مشرکانه خیالات یا دا قسم خبرې چې عیسی علیه السلام خدای او د هغه مور خدای وه او د خدای زوی او د هغه بت جوړ کو، د هغه پرستش شروع شو، دا خبرې زما په ژوند کې چې زه ای کې ومه دا خبرې نه وي. هر کله چې تا مال وفات راکو، فلما توفیتنی، تا مال وفات راکو، هغې نه پس دا قسم عقاید خواره شوي دي. دې نه دا مسیح موعود علیه السلام د دې خبرې تشریح کړې ده چې دا څومره مشرکانه خیالات دي، دا د دې خبرې ثبوت دی چې عیسی علیه السلام په ژوند کې دا نشي کېدی، ځکه چې هغه وایي چې زه وم نو دا نو. او نمبر 2 هغې نه دا ثابتېږي چې که فرض کا هغه بذاته یا فی نفسه په خپله راتګ د هغه مراد وی، نو بیا به هغه دا خبره څنګه کولی شوه چې زه نیم خبر یا زه چې وم نو دا عقاید نو.
داسې نورم بلاشه آیاتونه په قرآن مجید کې حضرت مسیح اسلام پیش کړي دي چې د هغې نه د عیسی علیه السلام وفات ډېر حد پورې څه چې بالکل یعنی صراحت سره واضح کیږي. جزاک الله. په حدیثو کې هو نزول مسیح ډېر په تفصیل سره بیان شوی دی. آیا د وفات متعلق هم داسې څه حدیثونه شته ارشاد صاحب؟ لکه د آیت تاسو په وړاندې وکړی شو، د دې په تفسیر کې په هغه کې بخاري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به دا شانې ولاړ یم، زما په مخ کې به ځینې خلک فرښتې دوزخ غاړې ته بیایي، هغې کې به زما صحابیان یې زه به ورته چې صحابي و صحابي دا خو زما خواږه په هغه دي، صحابیان دې کم پله بوځئ. نو هغه فرښتې به راته وایي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک، چې ته نه خبر چې دوی تاسو نه پس څه بدعت خپل کړي وو. نو د دې په وضاحت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقولو کما قال عبد الصالح، چې زه به هغه شانې وایم چې څنګه هغې عبد صالح یعنی د الله تعالی پاک نبی حضرت عیسی علیه السلام فرمایلي وو فلما توفیتنی كنت انت رقیب علیهم، چې کله تاسو مال وفات راکړو هغې نه پس تاسو پې نګراني. یو خو د دې حدیث دا وضاحت سره هغه بیان کړ چې د دې نه مراد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا کوي چې عیسی علیه السلام وفات شوی. بل حدیث ډیر مشهور دی چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شو نو مسجد نبوي کې خلک راټول شو او په جړا شو لکه صحابیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ توره راوسته تیکی نه بیا فرمایل چې کم سړی وي چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی زه به هغه سر د تن نه جدا کړم. او دا حالاتو نه چا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د دې اطلاع وکړه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لاړو د هغې په هغه ما پفې ته واغسته او ورته په سر تورې چې الله تعالی په تا باندې 2 مرګونه مې یو ځای کوي. هغې نه پس جومات ته تشریف راوړو، په منبر ودرېد، ورته ویې فرمایل چې کوم خلکو د الله عبادت کو نو الله تعالی حی و قیوم دی، او چې چا د محمد عبادت کو صلی الله علیه وسلم پوه شي چې هغه وفات شوی دی. او بیا هغه آیت چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افهم مات او قتل، دا پورا هغه آیت وورو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا آیت وورو نو زما د خپل لاندې نظم کوته او زه پوه شم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. زمونږ سوال پیدا پورته کوو چې هغه وخت صحابه هم موجود و، حضرت ابوبکر صدیق چې دا رضی الله تعالی عنہ چې دا آیت واورو دی له پکارو چې ورته ویلي کنه چې عیسی علیه السلام په اسمان کې ژوندی دی، نو کیا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی نه شي پاتې کېدی؟ نو هغې دا خبره د دې هغه دلیل دی چې صحابیانو په دې باندې هغه مخکې ذکر نه کړی، او دا د حضرت عیسی علیه السلام په وفات باندې هم یو قسم له موږ دلیل ګڼو چې هغه وفات شوی دی، اسمان ته نه خطر دي. نور هم ګڼ شمېره حدیثونه دي دلته په دې باندې بس. د قرآن شریف او حدیث نه هو د عیسی علیه السلام وفات ثابت شو، آیا د ساينس نه هم داسې موږ ثابت کېدی شي چې دی وفات شوی دی؟ عبدالرحمن صاحب. ساينس داسې یو علم دی یا موږ به داسې وایو چې د علم یو داسې څانګه ده چې هغې کې په هغه حقیقتونو باندې د کائنات پر رازونو باندې بحث کیږي کم چې د تجربې په مدت سره ثابت کېدی شي یا ثابتولی شي. اوس ساينس همیشه دپاره هغه خبره کوي چې هغه یو حقیقتي او هغه حقیقت دوباره دهراولی شي، یعنی په لیبارټرۍ کې یا په کم یو د قدرت په مناظر سره، لکه که دا موږ ووایو چې نور هر سهار چې دی نمر خاته نه راخیږي،
دا یو ساينسي حقیقت دی او د قدرت د مناظر مطابق یو خبره ده د کائنات یو راز دی. دا وجه ده چې ساينس لګیا دی نوې نوې انکشافات کوي د هغې په بنیاد باندې دریافتونه کېږي ایجادونه کېږي لګیا دي. یعنی موږ به دا ووایو چې څنګه کائنات یو حقیقت دی د الله تعالی ذات یو حقیقت دی مذهب یو حقیقت دی چې د الله تعالی طرف نه راغلی دی داسې ساينس یو حقیقت دی او د دې حقیقتونو سره بحث لري. که موږ دې مسله چې کوم زموږ نن ځای بحث ته د ساينس په رڼا کې په دې باندې خبره کوو نو ساينس موږ ته دا وایي چې څونه ساه اخیستونکي څیزونه دي هغې بنیادي چې کوم دغه خښته ده د عمارت هغه خلیه ده سیل دی. د هر یو سیل چې که حیوانات دي او که نباتات دي د سیل نه جوړ دي سیل نه بافت جوړېږي بافت نه بیا اندام جوړېږي چې یو ځای شي. د دې خپل عمر دی د هر سیل یو خاص عمر دی د هغه عمر نه پس په دې کې تبدیلیانې راځي او په دې کې داسې مواد راجمع شي چې دا کم په باعث سره د دې په کارکردګۍ کې فرق راشي او په مزه دا ختم شي او د هغې په ځای بل یو سیل جوړ شي د هغې ځای واخلي. دا د ژوندي د جسم هغه کیمیاوي عمل چې مونږه هر یو څیز چې ژوندی دی عادي دپاره خوراک کوي چې کوم په بدن کې شکست و ریخت کېږي لګیا دی د هغې کمې پوره شي تازه خلیې جوړې شي او جسم توانا پاتې شي. دې حقیقت ته حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام اشاره کړې ده. همدغه براهین احمدیه چې کوم دی د دې پنځم جلد کوم چې حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام د عمر په آخري حصہ کې لیکلو دا پنځمه حصہ په دې کې هغې د ساينس دې حقیقت ته دا اشاره کړې ده چې د ساينس په روح سره د 3 کالو طبي عمر نه پس د انسان بدن چې دی هغه بالکل مختلف شکل اختیار کی یو بدل شکل کې هغه راشي. دا داسې حقیقت دی چې د دې نه اړو انکار کېدی نشي ځکه چې دا ټول نظام چې دی د بایولوژي چې کوم بنیاد دی هغه په دې دی چې کم ژوندی جسمي آب خوراک کوي. نو دې ته قرآن مجید هم ډېره واضحه الفاظو کې دا بیان کړی دا حقیقت بیان کړی دی چې فرمایي وما جعلنا لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افهم مت فهم الخالدون. دا آیات چې دی د سوره الانبیاء آیات الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخاطب کیږي او دا ورته فرمایي چې ای زما رسوله ما تا نه مخکې داسې یو بشر نه دی پیدا کړی چې هغه د هغه په جسم کې دې څه تبدیلي رانه شي یعنی په هغه دې فنا رانه شي. آیا که ته وفات شي نو ستا دا مخالفین چې دي دی به همیشه دپاره ژوندي وي. د لغت په روح سره دا خلد لفظ چې دی دا د دې معنی دا ده چې ژوندي جسم کې څه تبدیلي نه راتلل یعنی ژوندی جسم چې وي هغې کې به کیمیاوي تبدیلي به هر حال راځي او هغه به د فنا طرف ته سفر کوي. نو که موږ په دې چې کوم د ساينس حقیقت دی او کوم تاسو ته ما د قرآن مجید آیات تاسو مخې پیش کړو د سوره الانبیاء د دې په رڼا کې وګورو نو هم دا خبره عقل نه مني او نه دا ممکنه ده چې حضرت عیسی علیه السلام 2000 کال نه پاس په اسمان باندې ناست دی
او دې مسلې بعض مفسرین چې د حیات مسیح قائل دي هغه دې خبرې دونه سخت کنفیوز کړي دي چې مودودي صاحب غونډه کې عالم سکالر د تفهیم القرآن مفسر دا لیکي چې موږ ته دا پته نشته، یعنی داس یو خبره کړې ده چې ډېر انسان حیران پاتې شي چې موږ ته دا پته نشته چې الله تعالی عیسی علیه السلام پاس چرته اسمان کې ژوندی ساتلی دی او په ځمکه یې څه حالت کې ژوندی ساتلی دی. یعنې دوستونه دا د دې آیات نه د راه فرار اختیارولو یو طریقه ده چې که ما دا سوال په موږ باندې وشي چې څنګه ژوندی دی خیر، نو هغه خبره دونه کنفیوز حالت کې بیا پرېښې ده چې موږ ته دا پته نشته دی. بس ټیک چې اسمان کې کېدای چې اسمان کې د ځمکې چې کوم قانون دی هغه نه لاګو کېږي، کېدای شي چې هلته کې دا تغیرات نه کېږي، لیکن په هغې باندې بیا دوه سوال کېږي چې آخر جي یو جسم خاکی چې دی انسان چې دی آسمان ته څنګه ورسېدو، هلته بیا دغه کوېشن نه بچ مسله پېښېږي، نو هغه خبرې هماغسې کنفیوز پرېښه ده. نو د ساینس په روح سره هم دا خبره هیڅ کله صحیح نه ثابت کېږي او هم دا وجه ده چې دې وخت عیسائی مذهب چې دی تاسو که وګورئ نو عیسائیت بالکل اخري درجې ته رسېدلی دی، صرف تر چرچه پورې او تر پادري او تر بشپ پورې عیسائیت پاتې دی. عام خلک دای چې دي هغه ټول دهریت ته روان دي، ځکه چې د هغې په لاس کې ساینس دی او د ساینس په بنیاد باندې هغې خو دا د ساینس بنیاد په دې جوړ شوی و. زه که نیک محمد صاحب ما لږ شان لږ وخت راکړل ته تیاري د ساینس بنیاد داسې شوی و چې کله ګلیلو دا وویلې چې ځمکه ګرځي هغه له سزا ورکړل شوې دې خبرې دا د ساینس مخالفت په کولو چرچ باقاعده یې سزا هغه له ورکړې وه، نظربند یې کړو هغه. نو بیا چې کوم روشن خیال خلک وو او هغوی دا ویل چې مونږ خو تر هغه ترقي نشو کولی تر څو پورې چې دا پوپ او دا چرچ زموږ په سر باندې سواره دي مونږ خو حقیقت ته نشو رسېدی. نو هغوی یو کالج جوړ کړو او دا کالج نوم کې خو غیر مرئي کالج، انسینیبل کالج، پټ په غارونو کې د کور په ګوټونو کې به هغوی میلاوېدل او د ساینس خبرې به یې کولو او چې څوک به د هغې ممبر جوړېدو هغه له به دا قسم ورکولو چې نن نه پس به ته صرف په هغه خبر یقین ساتې چې کوم په سترګو تا ته ښکاري. دا به نه وی چې په پوپ دا فرمایلی دي او په انجیل کې دا راغلی دي، بلکې چې کوم حقیقت تا په خپلو سترګو ویني په هغې به یقین ساتې. رایل اکیډمي چې ده دغه د هغې بنیاد دغه کالج و نن چې کوم رایل اکیډمي ده. نو د هغې سره د هغې چې کوم ساینسدانان دي د هغې چې کوم د شعور خاوندان خلک دي هغوی خو ایکچولي هغوی عیسائی ته پرېښی دی او نه د هغوی دا خبرې کوي چې یو انسان راغو بیا په صلیب باندې وختو او بیا لاړو پاس بیا ژوندی شو پاس. دا خو ساینسي لحاظ سره چونکې دا خبرې پروف کېږي نه، ځکه د دې وخت چې دی عیسائیت لګیا دی مرګ طرف ته روان دی. او که تاسو وګورئ که نه جي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسیح موعود د راتلګ مقصد هم دا ښولو چې هغه دا نوم ولې ذکر وکړل شوی و چې یو ټایم به داسې راځي، یو وخت به داسې راځي چې عیسائیت په ډېر په زور کړي او دا مشرکانه عقاید به چې کوم دی هغه خورولو کې هر لحاظ سره لګي مصروفي. نو هغه ټایم به تر دې پورې چې دا ویل شوي که نه چې دجال به لګي د خانه کعبې طواف به کوي، دا به هغه ټایم وي چې مسیح به راځي او دا دجال به مړ کوي او هغه له به شکست ورکوي. چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتلګ غرض نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړو هغه لګیا دی پوره کېږي، لیکن زموږ بدقسمتي دا ده چې کوم زموږ مسلمانان وروڼه دي هغوی د خپلې عقیدې نه چې کوم هغوی کې هغه رسمن او روایتن را روانه ده په قرآن او په حدیث غور نه کوي او مکه چې کوم دی قرآنه تقلید چې دی هغه لګیا دی او دغه عقیدې رانیولې ده. جزاک الله. دا ها بنیادی خبرې چې دا حضرت عیسی علیه السلام په وفات باندې وشوې، نو زه تاسو ته خواست کوم چې که د چا په ذهن کې څه سوال وي نو وړاندې کوی شي. جی
عیسی علیه السلام متعلق رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه تشریح کړې ده چې د هغې د وفات متعلق هغه لږ بیان کړي؟ جی ها جی ها. د وفات مبارک خو ما تاسو ته کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کلیر هغه ته خو صدا څه مسله نه و چې هغه بیان کړی وي چې عیسی علیه السلام ژوند دی یا وفات شوی دی. د هغه په احادیثو کې د هغه ذکر و بیا خو چرته هم د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند ذکر په احادیثو کې نه راځي ان په هغه زمانه کې چا دا خبره چېړلې لکه ما تاسو مخکې یو حدیث واورلو چې کې چې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ذکر وکړو د وفات باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر وکړو هغه آیت ورته واورلو نو هغه باندې چا هم دا ونوي چې عیسی علیه السلام خو ژوند دی ولې چې هغه ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نو کړي نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چې د حضرت عیسی علیه السلام سره یا د نور انبیاء سره دا مو حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه باندې تلو نو په اورنبي اسمان کې حضرت آدم علیه السلام سره په دویم کې حضرت عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام سره او دغه شانی ورپسې درجه به درجه اسمانونو ته تللی نو هلته خو هم عیسی علیه السلام په هغه حالت کې لیدلی چې کوم حالت کې نور نبیان کتلي بیا چې د اسراء واقعه راځي په 15مه سپاره په شروع کې هغه راځي سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هغه کې هم دغه په وضاحت کې مبارک چې محدثینو لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جمعه ته لاړ او کشفي واقعه هغه کې امامتي ورکړه ورپسې تمام انبیاء ولاړو نو هغه کې هم چرته وضاحت دا نه شوی چې عیسی علیه السلام ځان له ولاړ دی پر چاغه ژوند دی او باقي وفات او ټول یو څه کې ولاړو دا چې چرته څه وضاحت دي چې د لپاره د دې ذکر په احادیثو کې دا څه نه ملاويږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دغه واقع دا څنګه کړ چې عیسی علیه السلام ژوند دی کومر دی فاطمه مسیح چې کوم دی آغا یو هر احمدی لپاره منل یو بنیادی شرط ته او که شرط ته نو ولید او که شرط نه نه بیا موږ دوره دا جګړه ولیکو. دویم سوال زما دا دی د نورو فرقو چې کوم عالمان دي هغه په دې باره کې څه فرمایلي دي هغه زموږ په حق کې دي یا نور په حق کې دي نورو حق د طرف نه هم واورېدل آیا زموږ په باره کې یا زموږ سره خبره چې د عیسی علیه السلام د ژوند یا د مرګ خبرې چې کیږي لکه مخکې ما تاسو وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې ذکر نه کړي نور مسلمانانو کې یو عقیده او غم دا چې د رفعنا یا د نزول د ټکی نه راغلي خپلته رفع کې الله تعالی د اسمان ذکر نه کړي نه په نزول کې د اسمان ذکر کړي دي مثلا بخاری حدیث ہے فکیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم جب هم د تاسو له تاسو امامي نزله کړي خو نزله دا معنی نه کړي بالکل چې هغه د اسمان ناراضي بلکې نزل ویل شي ملمته بیا په قران شریف کې سورۃ حدید کې راځي چې ما پتا سو معنی اوس پنه نازل کړه اوس پنه د اسمان نه چا په گاډورو په شکل کې یا د اوس پنه شیټونو په شکل کې یا د لوخو په شکل کې چانی چې نازلېږي بیا الله تعالی ما تاسو کې لباس باندې لباس نازل ک نو دا جامې چې موږ غوښتي دا خو د اسمان نه را روان چې چا لیدلی چې کمیس را روان دی پرتوګ را روان دی پینټ را روان دی کوټ را روان دی نه هم په دې ځمکه باندې جوړیږي خو دې لپاره د نزول ټکی استعمال شوی دی بیا د زناورو لپاره چې کوم دغه زناور دی پای والا یا چې موږ کوم دغه غوښه خوړی شي هغه زناور هغه په باره کې الله تعالی انعام چورته ویل شي هغه په باره کې الله تعالی فرمایي چې دا زنا ځل کومه نو چېرې تاسو کتلی دي چې اسمان نه چرته غوار روانه غویر روانه میخه کټه یا داسې تاسو لیدلی چرې چا لیدلی نو دې مراد دا نه دی چې هغه د اسمان نه نازلېږي بلکې دغه مراد دا دی چې هغه وفات شوی هغه عام ځناور په دنیا باندې واقع کیږي او بل په عربی کې نزل ټکی چره دغه مطلب د ملما ورنن سبا لیکل په خو به مشرانم لیکل کنه چې فلان کې نزل په فلان کې ځای باندې نزل وټکی لیکل چې زم یم خو د پیښور خو نزل ربو کې ما یعنی پر ربو کې ملما ما نو چا وځه مراد نه غسه چې د اسمان نه نازل شوی دی بلکې مراد هم دغه و چې هغه اوسیدونکو خو د پیښور دی خو راغلی نه سبا ربوی ته بل د مشرانو لیکلي دي دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل مناجاتو کې لیکلي دي این موسی این عیسی این یحیی این نوح
انت یا صدیق عاص تب الی المولى الجلیل. او د دې ترجمه دا ده چې چرته د موسی علیه السلام او چرته د عیسی علیه السلام، چرته د یحیی علیه السلام او چرته د نوح علیه السلام. نو اے صدیق عاصی توبه وکړه د الله تعالی، یعنی چې تم هم یو فانی انسان د دې دنیا نه روانې، چې څنګه مخکې هغه ته لاړ، موسی لاړ، عیسی لاړ، یحیی لاړ، نوح علیه السلام لاړ، دا شان تم روانې دي دنیا نه. بیا بل ځای کې هغه فرمایي دا زاړه د زبرګانو هغه دي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې صحابي هم او د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزیه هم او په هغه کې د هغې ډېر لوی په حدیثو کې د قرآن فهمۍ او د حدیث فهمۍ په باره کې هغه ټولو کې غټ علماو کې شمار په هغه زمانه کې هغوی د یا عیسی انی متوفیکا و رافعک الیه د دې وضاحت کې لیکي متوفیکا وقال ابن عباس متوفیکا ای ممیتکا، چې ابن عباس رضی الله تعالی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی دا فرمایي چې متوفی ما تعالی متوفی کړی، نو مطلب مې دا چې ما تاسو له وفات درکړه. بیا دغه شانې حضرت امام مالک رحمت الله علیه دا مجموع البحار جلد 1 کې دا دوی حواله ده وقال مالک ماتا، او حضرت عیسی علیه السلام په باره کې سوال وشو چې هغه ژوندی دی که وفات دی، نو حضرت امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ماتا یعنی هغه وفات شوی دی. بیا دغه شانې حضرت امام ابن حزم رحمت الله علیه په باره کې هم حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلي دي وتمسک ابن حزم بظاهر الآیه وقال بموته، بله چې هغه نه سوال وشو، هغه ورته چې په ظاهره د دې مطلب وفات دی. بله خبره دا ده قرآن شریف کې ډېرې ځایه نور هم د وفات ټکی استعمال شوی دی، خو عجیبه خبره دا ده چې علما کرام هغه ځای کې وایي نو هلته وفات ته مراد اخلي، او چې چېرته عیسی علیه السلام ورسره ولګي نو هلته ته مراد ژوندون اخلي. او ترجمه هم ولسته عجیبه عجیبه کوي، کله چې پوره یې واغسته. اوس سوال دا کومګه چې دا کتاب دی د کیسه نشته بې ځانه چیز دی، دا ما واغسته نو دا ما مکمل اوچت که پورته مې که، خو خدای تعالی او د زیرو په باره کې چې دغه ټکی راشي نو د پښتونخوا وي او که د پنجاب وي او که دغه رالاکي یو انپړه کس نه هم تاسو تپوس وکئ چې بلکل الف ته چوکه وایي، هغه نه هم تاسو تپوس وکئ نو هغه چې فلانکي خانه ورته یو کلي نه سړی راشي درته وایي یاره فلانکي خانه فلانکي خو خدای واغسته، نو هغه به فورا ووایي چې ان لله و انا الیه راجعون. ولې چې زموږ په معاشره کې په عوامو کې په عام فهم ژبه کې خدای چې کله اخلي نو هغه وفات ورکوي، مرګ مړ کوي یې، هغې نه مراد ژوندی اخیستل نه وي چې اسمان ته یې پورته کړي. همدغه شانې په نورو ژبو کې هم د دې معنا هم دغه ده چې هغه خدای اخیستل چې کوي نو هغې نه مراد وفات ژوندون نه وي چې انسان ژوندی واخلي. ولې چې خدای تعالی نه وجود داسې دی لکه د انسان په شان وجود دی، او خدای پاک چې اخلي نو هغه روح پورته کوي، هغه جسم نه پورته کوي. او زموږ پښتانه چې خیرین کوي خدای دې واخله مطلب دی چې خدای دې مړ کا، نو د دې اخیستلو نه مراد وفات دی. په حدیثونو کې هم د دې ملکه تاسو څو حوالې واورولې، په قرآن شریف کې الله تعالی د دې یو بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې انی متوفیکا و رافعک الیه. اول متوفی ټکی بیا ورپسې رافعک الیه، نو د متوفی نه پس د توفا نه پس رافعک الیه مطلب چې هغه روح پورته کیږي، د هغه جسم نه پورته کیږي. نو دې نه قرآن شریف نه او د حدیثونو نه د ټولو نه دا خبره ښکاره ده چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی. جی زما ډومبنی سوال چې کوم هغه دا و چې وفات مسیح چې کوم دی هغې منل هر احمدي لپاره ضروري دي؟ که ضروري دي نو ولې دي، او که نه دي نو ولې نه دي؟ ځکه چې د دې په دې باندې خو ټولې جګړې ده. صحیح ده، کښېنه د هر احمدي لپاره خو دې لپاره ضروري چې الله تعالی حکم دی چې وفات شوی دی موږ یې منو، ضروري په داسې رنګ کې ده. او که نه دي نو ولې نه دي؟ دا یو بل سوال دی. نن سبا دې سره یو سوال پورته کېږي که نه چې نن سبا عیسایان پادریان چې ناست یا د په دې عقیدې په وجه باندې
عیسایانو ډیر مسلمانان عیسایان کړه چې په هغې کې علما هم شامل وو. په نوخار کې د ناسم یو پادري د یو هلک نه سوال وکړو، غیر احمدي پیرو، ونه سوال یې دا وکړو چې یاره ته پیر سباق ته ځې، علامس کې سیند دی، پل نشته او لاندې 2 کشتۍ ولاړې په سیند کې، د یو مړنګی ژوندی دی د بل مړ دی، نو ته به کومه کشتۍ کې کښېنې؟ نو هغه سړي ورته جواب ورکړ چې کوم مړګی ژوندی دی مړی کې زه خدای والا یم چې کښېنم او به زه غرق شم، بلې چې مله خو چلول نه راځي او چې کوم چلولو والا دی هغه خو مړ دی. نو هغه پادري په سوال بیا هم دا وکړو چې ستاسو عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او راځي به نبوت پکوي؟ هغه ورته چې او ستاسو نبي خو وفات شوی دی؟ ویاو جی. نو چې بیا پې وروسته ایمان لري خو اوس په ایمان راړی صحیح شه که نه. نو نقصان یې دا دی چې عیسی علیه السلام له هغه د خدای مقام ورکوي او خلکو ته وایي چې تاسو خپل دې عقیدې نه واړېږئ، او په دې وجه باندې په هغه زمانه کې غټ غټ ملایان چې وو، علما کرام چې وو، هغه عیسایت ته واړېدل او بیا هغه صرف عیسایان نه شو، پادریان شو او بیا د اسلام خلاف هغه خلکو هغه हथियार इस्तेमाल। न तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बारक के हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाया कि ईसा को मरने दो, इसी में इस्लाम की हयात है। कि ईसा प्रेरे च मर्शीर पदी कि इस्लाम जोंदुन दे कि ईसा अलैहिस्सलाम जोंदे उगुण ब्या खो द मुसलमानों की खत्म शो ब्या द मकान लड़ शो पूर्ता शो द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना और रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा च दर्जा कम शो। बल यो सवाल कीगी हमददी सर रिलेटेड सवाल दे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम ता तकलीफ हो रचे दो न खुदा पाक को आसमान ता पोर्ता को रसूलुल्लाह सल्लम ता तकलीफ रसी ना खुदा न पोर्ता कई ओ दे सर गई सवाल दा कई ईसायान और दे जवाब गोरा दा तसला या साथ पकारी गई सवाल दा कई चेहरा सा सो बची दी तो वर्ती दुमरा बची में चा सर डेरा मीना के फलान किस तरह चको कोर के तकलीफ हो रचे तब कम बचा अवल बच के नागौर तो फौरन बोली ज़हनी तौर पर नगदी तैयार चीज़ प्लान के बच कुम ये बोली भी बच के अक्सर ज़मान में डेरा दा वही खान ब्या खबर वाली ने ब्या दादा राशि ब्या तो चुगुरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेर तकलीफ न राल को खुदा पाक आसमान ता पोरता न कज़ान से खैबोन तो जज़ान से खै खिलास तक के नोली पर हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने मामूली तकलीफ रागे और अल्लाह ताला का पोरता कज़ान से खै के नो दे मतलब दाश च हबीबी किबरिया चा सर जरा अल्लाह ताला डेरा मीना दागा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे न आया पदेवा ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत की या बेइज्जती की नऊज़ु बिल्लाह न पदेवा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जा कमीगी उच्चती की खुना करना न मुंगो ने खलक मुंगो अहमदियान वर्तो चा ईसा अलैहिस्सलाम को वफात शे संग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात शे आसमान तक खतर ने दे न पदेवा जमाने बे ईसा तो उस तरह खबर न कई खो बल सखा दागे जवाब नहीं नो आगा ब्या शोपंज के शी और जने वक्त आगा ब्या और पसी ईसाई शी बोले चदागा पर जैन के दागरा शी चे दर्जा खुद ब्या ईसा अलैहिस्सलाम चतरा और ब्या गोरा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत इस्लाह द पारा खुद उम्मत न कसरत पकारू का ना नो आगा नबी चकम ईसायानो द पारा रागले और रसूलन इला बनी इसराइल के जिक्र शहरे कुरान शरीफ के नो आगा बराजी न आगा इस्लाह के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत दे मतलब दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत द दे काबिल न देनो च आगे इस्लाह द उम्मत तक कसाना पैदा शी गयू की न दा संग उम्मत ते च आगे द इस्लाह द पारा बा यो जोर नबी राजी न पदीमा ने हम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत न कीगी आगे एहतराम न कीगी बल्कि दे सरे दर्जा कमीगी न मंग पदी खबर मन एकला क्यों च इस द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जा अल्लाह ताला उच्चता जोड़ा कड़ी दा दूचते पाए ने बियू दागा आला मकाम हो दागा उम्मत हम आला दे और तर क़यामत पूरी बई और देवा इंशाल्लाह पटुल मज़हब बने गालिबी बावजूद दे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम द कुरान ना अहादीसना और द फितरत ना हम दा साबित है कि इंसान पैदा दे नो अगल मरकश्ता हो जमंग बाज़ मरगरी या बाज़ तबकब होता हुआ यू कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम लपदे फजीलत वर्कई چې دې بغیر د پلار پیدا شو نو دې خدای اسمان تم خېجولی نو دې بارا کې هغه طبقه ته څه جواب تعالی قادر دی هغه نږدې کړه
ګوره چې حضرت عیسی علیه السلام بغیر پلاره پیدا شو دغه دا مقام و چې خدای یې جوړ چې خدای قادر دی نو حضرت آدم علیه السلام خو د بې پلاره بې موره پیدا شو دغه مقام خو بیا د عیسی علیه السلام نه پورته شو او په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه بیا ټول ښکته شو په دې باندې چې دغه مور پلار د دې جواب خو الله تعالی په خپل ورکړی چې ان مثل عیسی کمثل آدم چې د عیسی علیه السلام مثال د آدم علیه السلام پرنګ دی چې څوک خلک په دې وجه چې د پلار نو د آدم علیه السلام خو نه مور او نه پلارو که چېرې دا د خدایي دپاره یا د یو غیر معمولي حیثیت دپاره څه خاص وجه نو دا خو بیا آدم علیه السلام په درجه اولا او ډېر لوی مرتبه حالانکه ټول خلک دا مني چې آدم علیه السلام خو بس انسانو نو دا یو خدا لحاظ سره دویمه خبره دا ده چې بې پلاره پیدا کېدل دا هم د الله تعالی د قدرتونو یو مخ دی او ډېر داسې څیزونه دي چې په هغې کې نن سبا خو دا خبره ډېره واضحه شوه چې د یو ویښته نه یا د یو نوک نه د کلونینګ په ذریعه باندې ثابت ځناور جوړیږي ټیک شو دا یې مطلب دا نه دی چې ګنې دا د نوک نه چې څوک پیدا شي نو آوه د کلهم جمعي انسانیت نه ډېر لوی بالا مقام لري ولې چې هغه بغیر مور پلار نه پیدا شو دا خو څه خبره نه شوه دا خو د الله تعالی د قدرتونو اظهار دی او دې زمانه کې ډېر واضحه شو اوس په چا تپوس وکړه یو ویښته یا یو دوکانو کې چې یو سیل راغلی هغې نه کلهم ځناور اوس د کلونینګ په ذریعه باندې تیارېدی شي بله خبره دا ده چې بې پلاره پیدا کېدل بجای د دې چې د عزت باعث و دا خو ډېر لوی د الزام باعث و عیسی علیه السلام دپاره او دا د بني اسرائیلو دپاره د یو دومره لوی ټوکر باعث شو چې هغه وي چې داسې سړی خو د پیغمبر نشي کېدی او رښتینی نشي کېدی او دا خو د الزام باعث و نو بې پلاره پیدا کېدل په خپل ذات کې هیڅ قسم فضیلت باعث نه جوړیږي نمبر 2 اسمان ته تلل خو ثابته ډونه دي که څوک دا دلیل جوړوي چې الله تعالی په هر څه قادر دی نو دا خبر صحیح ده چې الله تعالی په هر څه قادر دی خو الله تعالی د خپل قدرتونو دپاره قواعد په خپله مقرر کړي دي چې هغې ته سنت الله وایي ټیک شو دي سنت الله دا دی چې د انسان یو طبعي یو فزیکل آمد دی او بیا د هغه برخاست دی دا سنت الله دی دا سنت الله دی چې انسان خوراک کوي او دی اوده کیږي او دا صفات د انسان صفات دي تاسو ګورئ چې کوم خدایي صفات دي په هغې کې داسې صفات نشته نو دا ټول هغه څیزونه دي چې دا د عیسی علیه السلام د دې بې پلاره پیدا کېدو باندې رڼا اچوي او دا په اصل کې یو اشاره وه چې په بني اسرائیل کې د سلسلې اخر رالو د حضرت عیسی علیه السلام د نزول په باره کې په احادیثو کې شته چې دا د فرښتو په اوږو باندې تکیایي او کوزیږي به او بیا یو مناره باندې به کوزیږي او بیا علما به ځای راښکته کوي د هغې وضاحت وکړي خبره دا ده چې نزول ټکی دلته شته هلته دا نشته چې هغه به د اسمان نه راکوزیږي او بیا عجیبه سوال هلته دا هم کوي که نه چې هغه به د منارې پورې خو د فرښتو په اوږو راشي مخکې به بیا نشي راکوزېدی نو نزول دا ما وختي وضاحت وکړو چې نزول مطلب هرګز دا نه چې اسمان نه راکوزېږي اسمان ټکی خو ځینې د موجوده علما د ځان نه لګوي په احادیثو کې چېرته د اسمان ټکی نشته چې هغه به د اسمان نه راکوزېږي نزول او د فرښتو په اوږو باندې چې هغه د فرښتو په مدد باندې د هغې په تعاون باندې ده چې لکه د نبیانو صلی الله تعالی د فرښتو نظام چلیږي د هغې مرسته کوي د هغې مدد کوي همدغه شانې به د حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله راشي نو هغه سره هم د الله تعالی د فرښتو مکه شانې مدد وي د هغې نه مراد دا نه چې هغه به د اسمان نه راکوزېږي دا چې کوم سوال دی که نه چې دی کې یو اهمه نقطه ده
ساينسي لحاظ سره او د کائناتو په تناظر کې کوم ګور کني جی ما لومبه خبرو کې دا عرض کړو چې حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام د دې ټولو خبرو د وضاحت لپاره دا درې کتابونو چې کوم لیکلو هغه کې آخري کتاب چې کوم دی ازاله اوهام هغه ټولې خبرې وهمونه چې د عیسی علیه السلام د واپس راتلک باره کې وو څونه احادیث څونه خبرې په دغه کتاب کې دا ډېر غټ کتاب دی هغه کتاب کې دا ټول خبرې حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر په ښه شان باندې وضاحت سره بیان کړي دي او د هر یو خبرې پوره جواب ورکړی دی. اوس که موږ دا وګورو دا یو ډېره لویه نښه ده چې عیسی علیه السلام به په دمشق کې مناره ده شرقي طرف ته او په هغه مناره به هغه راکوزیږي د دوه فرشتو په مدد سره. یعنی دا یو ډېر لوی منظر دی او ډېر لوی ثبوت دی چې انسان خلق لاندې ولاړ دي او ګوري چې راکوزیږي دا ډېر لوی دا منظر دی. اوس که دا حدیث د ساينس په بنیاد کې تاسو را وګورئ نو اول خو دنیا ټول دنیا لاره روان دی که فرض کیا د یو خار خلک هغه وویني د نور بل چې کوم خار خلک دي هغه به په هغې باندې څنګه یقین کوي او بل دا چې که هلته کې ورځ وي نو باقي ټوله دنیا کې به شپه وي چې کوم دا د دې منظر که دا یو داسې وي چې دا به یو الهي طاقت سره کېږي لکه څنګه چې دی دا وایي د قادریت دی دا کوي چې ټوله دنیا به یې ویني لګیا وي یعنې دا منظر څنګه کېدی شي چې نیمه دنیا کې به شپه وي خلک به اوده وي هلته کې به ورځ وي دی به راکوزېږي. اصل کې دا ټولې خبرې چې دي دا استعارات دي د استعارې په رنګ کې شوي دي او دا قابل تشریح دي او دا تشریح حضرت مسیح موعود علیه السلام بالکل هم نیمګړې نه پرېښي په دې باندې پوره خبرې اترې کړي دي هغې او هر لحاظ سره دا خبره واضحه کړې ده. ګرانو کتونکو دا زمونږ نننی پروګرام چې مونږ په وفات مسیح باندې خبرې وکړې چونکې په دې موضوع باندې خو ډېرې خبرې کېدی شي زمونږ د پروګرام وخت سرته رسیږي که تاسو څه قسمه سوال کول غواړئ نو pakistan@mta.tv باندې تاسو ایمیل مونږ ته کولی شئ او اوس مونږ درنه اجازت غواړو د الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.